الله عليه وآله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس او كما قال عليه السلام. اما عزت مندو مشرون و کشرون اگر مونگی توسی اغنڈا وخپل دربار عالیه کی قبول و منظور کی کمو خلقو چه ختمو کم مستقر و هر اوریج بیل روغلی اللہ یوغم دا ختم قبول و منظور کی و اللہ مونگو توسی یا ختم پشپا شرکتم قبول و منظور کی. دا د رمضان د رحمتونو و مغفرت میاشتو خدا د الله رحمتونو او مغفرت متوجه دی. دا هم د کوم شریف نه یو څو خبرې ته کوم. څلوېښتمه سپاره کې آیت دی، څلوېښتمه نه 24 سپاره کې څلوېښتمه الله فرمایي قل پیغمبر ته دغه خلقو ته ویا. بیا الله ډېره ښکلې خبره کوي. الله فرمایي چې یا عبادي او مو بندګانو، کوم بندګان الله دی اسرفوا علی انفسهم. الله فرمایي چې هغه بندګانو ته ویم چې شرک کوي، شرک اسرفوا علی انفسهم، چې په خپل ځان شرک کړی دی. اوس الله څه فرمایي وتا لا تقنطوا من رحمت الله. الله ته فرمایي چې د الله رحمت نه امید کېږو ما. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله ټول ګناهونه سړي ته معاف کوي. دا خبر الله مشرکانو ته کوي. اچھا چې بتونو عبادت کول، اچھا چې شرک کول، هغه تعالی خبره کوي. مشرکانو تعالی فرمایي چې مو بندګانو د الله رحمت نه منو امید کېږو. زم مفهوم خو تاسو مفي وګورئ. اوس ته مو ته ویا الحمدلله موږ تاسو شرک نه کوو، 5 وخته د الله عبادت کوو. که موږ د الله نه مفي وګورو موږ نه معاف کوي. که موږ الله ته توجه کوو الله موږ باندې رحم نه کوي. که موږ د الله نه خپل حاجات پوره کول غواړو الله موږ حاجات نه پوره کوي، پوره کوي. دا اعلان الله مشرکانو ته کوي اسرفوا علی انفسهم، چې په خپل ځان ظلم کړی، شرک هم کړی. مفي وغواړو مفهوم ولا تقنطوا دې چې نو امید کېږو ما. نو موږ هم کول دی چې الله رحمت نه فایده وکړو، چې داسې نه شو چې الله رحمتونه ډېر وسیع دي او موږ ته فایده ونخلو نه مراد پاتې شو، چې داسې نه شو. نبی علیه السلام په مکه کې نبی علیه السلام د نبوت ټول 23 سالونه څومره 14 کاله مکه کې تیر کړي. بیا مکه نه مشرکانو وبوسلو. په دارالندوه کې میټینګ وته وکړ. نبی علیه السلام د قتل منصوبه یې جوړه کړه. خو الله ورته وویل چې ووځه. الله ته بچ ووته، کني پرې خو یې نه ژوندی. اوس مشرکانو ورته ویل چې ته پیغمبر نه یې، که ته پیغمبر وې چلو موږ د عذاب راشي. څومره لوی جرأت یې کولو. نبی علیه السلام ته یې ویل چې که ته صحیح پیغمبر وې خو موږ د عذاب راشي. اوس نبی علیه السلام خو بېشکه صحیح پیغمبر و، خو مشرکانو عذاب څه لرو راغی پته یې تشه. الله یې جواب کړه. د سورت انفال کی سورت آیت ته الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله فرمایي چې طیب کې الله نبی علیه السلام ته فرمایي کنه چې تب کې موجود یې زه څه عذاب کراولم. څنګه غته خبره خدا چې مشرکانو عذاب راغلی وي الله چیلنج کړ. وته ویل چې الله کده حق پیغمبر وي یا پیغمبر نبی علیه السلام دی چې کده حق پیغمبر وي موږ عذاب راشي. عذاب پیرونه رئیس سوال پیدویږي چې څه پیرونه راغی. نبی علیه السلام حق پیغمبر علی جواب والا فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. پیغمبر چې تب کې وي نو عذاب څه پیرونه ٹھیک وہ مشرکون معذوب لرون واسطه. نبی علیہ السلام دی وجه نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دی. ٹھیک شو ایغه مخالفت کول الحمدلله مونږ خپل پیغمبر نو ټول وی الحمدلله
ها خبیا خو دیارلس کوله پس په نبی اسلام ووسلو وطن یې وتښتول خپل قوم قریش خپل ډبر وداسې ووسلو چې معاهده یې سره نه وکړي قتلول یې خو الله دې ووت بیا په عذاب سره راغلی اول خو داسې و چې دی کړي الله دې چې طیب کې عذاب پرې نه روان چې وایي ووسلو بیا خو دی ته ووت بیا په عذاب سره راغلی سور پیږي اورې چې بیا په عذاب راغلی دا جوابونه راکړي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دوام الله فرمایي چې عذاب بیا څنګه مرونه واسطه ان بیا اسلام دی ورته پس نه ځکه عذاب مرونه واسطه چې لګ مسلمان په دې شو یو استغفار کولو لګ مسلمان په دې شو یو چی کولو بیا ملک مشرکون عذاب مرونه واسطه په معاشره کې لږ مسلمان بودو چې هجرت نشو کولای ضعیف او کمزوري یو استغفار کوي نو الله فرمایي چې یو استغفار وجه نه ټول کلی په مکه زورونه واسطه نو ته مو دا وایا چې مسلمانانو په استغفار الله مشرکون بچ کړ چې مو ته خپل استغفار کو مسلمان یې الله بچی نه یار مصیبت نه دا مشکل نو مشکل اعلان وګورلې کوي علی حل کوي دیر جود رحیم ذات دی قرآن پاک کې ټول څومره سورتونه پته ده شته ها څومره سورتونه 114 قرآن پاک کې ټول څومره سورتونه 114 په 114 سورتونو کې عذاب ذکر هم شته په 114 سورتونو کې جهنم ذکر هم شته په 114 سورتونو کې قیامت د عذابونو ذکر هم شته په 114 سورتونو کې قبر د عذاب ذکر هم شته په 114 سورتونو کې د الله غضب او غصې ذکر هم شته په 114 سورتونو کې په امتونو عذابونه راغلي عام شته دا خو به وکنه خو 114 سورتونو ته په شروع کې الله چې لیکي بسم الله الرحمن الرحیم چې لیکي د هر صورت نو مخکې الله دا اعلان کوي چې او خلق زه رحمان یم او رحیم یم د هر صورت نو مخکې الله دا اعلان کوي چې رحمان یم او رحیم یم هغه صورت چې وروسته الله کوم ته عذاب ذکر کوي الله دومره رحیم ذات ته چې شروع کې راته وینا اول دا ته چې زه رحمان یم او رحیم یم رحمان دا مطلب چې په کفر او مسلمان په ټول رحم کوم او فیر میر نه فایده اخلي کنه د اکسیجن نه فایده اخلي کنه د اوبو نه فایده اخلي کنه د میوو غلو وزمکه فایده نه فایده اخلي کنه نو هو اعلان باغی کولی چلا په بند کړی وی الوی چې نه رحمان یم کفر دم کړی مسلمان دم کړی او رحیم دا مطلب چې مرګ نه پد صرف مسلمان رحم اوس یتونه ایک سورتونه 114 دي بسم الله چې کومه د صرف 113 سورتونه ده څومره ته 113 سورۃ توبه ته بسم الله نشته چې ته بسم الله نشته سورۃ توبه ده په نظر او قرآن پاک کې کنه رسمه سورۃ توبه ایک بسم الله نشته نو سوال دا شو چې سورتونه خو 114 دي بسم الله ګون 113 دي دا غوا مطلب شو چې اعلی عذاب ډیر دی ځکه چې هر صورت ته بسم الله نشته نو آپ بیا حالت پورا کړیو په صورت النمل کې په صورت کې نه وي بسم الله راغلی انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ګونه څه شو 114 نو ګور علب موت نه پېژو کې چې اعظم ذکرونه دې نه هر ځای کې دا وی چې رحمان الرحیم چې بیا موت فائدہ نه اخلي چې بیا موت حالت توجه نه کو نه به له خبره ابراهیم علیہ السلام ډېر لوی پیغمبر تر شوی خان پیغمبر کرامو نشه تر شوی ډېر جوړ مهمان نواز انتهایی مېلمه دوست سره یو پیرا او دوه مېلمه دوست چې تاسو په مستمع سره کې په اخر کې الله ذکر کړای هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين والمنوي لرغلو فرشتوي زون نوجوانان ویلچ به تجربه کړو ابراهيم عليه السلام نه راغله ابراهيم عليه السلام ته پاغال او صحي ویل وريتو کو به تکیه یعنی داسې ولمنو چې بجندل یم نه اخو ورځول منه نه چې په یاد کې دي اسی ولمنو ویل رغلو الله فرمایي چې صحي او تعالی کو ته وريتو کو تو چې ته موږ ته واسه ولما ته صحي وريتو ها موږ شنه چې پېښو Ce vreți? Șnece. Și noi ce dăm șneciu, și la șnece nu-i cavală, fa. Ibrahim alaihissalam ce-i cavală? Xăi vele. Yani edam jo nadar mulmegi, ce Ibrahim alaihissalam intihai mehman nawazu. Nu, da muzumi nu, bale khabare lagsa. Ibrahim alaihissalam ne per walma rogai, pa walma ko fiu musulman no. Ibrahim alaihissalam tikale veta kehwa. اول ما ته وی پیغمبرانو خو دې سبب خو یې پاره مکه اول ما ته وی چې ویا اتکال شروع کې بسم الله ویا بسم الله الرحمن الرحیم ان مطلب دا چې اتکال شروع بسم الله نه وکړه اخو فهم ته وی چې زه خو نه پیژنم مرچ او ابراهیم ته پاس پته ولګا چې هغه کو فهم اتکال یې ابراهیم علیه السلام دا خبره بده ولګا غوسه شو راته دوی چې څه ورکه اتکال دی او څه کوی شرط على لا خبر خوان ورنك پیغمبر صلی الله علیه و بیت کنارو یا جبرائیل سیدت یا الله پزر کی خبر ویلا چی الله ابراهیم علیہ السلام ته فرمایي چې ابراهیم د کو خیر ټول عمر مونږه بغاوت وکړو خو مو چې تاریخ په نه بند کړی ته یو ور مشوت کړي نه اوچت دومره خواله رحمان ذات دومره الله رحمان ذات په خیر باندې مسلمان نه کو خیر اوس هغه دومره رحمان دی چې بیا مونږ فایده ته ونکړو ابراهیم علیه السلام منډه کړه کوفر د سولنه کې چې تاسو زموږ شو غړو بیچ کاله ته کې نه وای الله وی ته چې موږ ټول عمر رزق ورکړو ته یو بسم الله نو ویلا وای شایلې کاله نه دا څه کومه یې سخت مرمت ابراهیم علیه السلام نے مکی کوټه جوړ کړه زویم وسره اسماعیل علیه السلام په شدید یې مکی کوټه سره جوړ کړه چې مکی کوټه خو یې پورا کړه نو اول اسپوره کې چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه او دعا یې اول اسپوره کې ذکر کړیو دعا چې وقال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې خدایا دغه مکی خار دغه مکی کلی کې امن راولي او خدای خلقو چې څوک مسلمان وي په مکه کې یو رزق فراخه کې معیشت ټیک کې ابراهیم علیه السلام څه دعا وکړه چې خدای په مکه کې امن راولي او مکه خلقو رزق فراخه کې خو مسلمان رزق خدای مسلمانانو له خرج کې مالداري کې مال دولت ورکړي د ابراهیم علیه السلام دعا کې څوک یې کړ مسلمان اعلی دعا خو خمسه علوی فرمائے قال ومن کفر فامتعه نا ابراہیم صرف مسلمان نا کفر لون خرید کرتا صرف مسلمان نا اللہ فرمائے قال دا لوی ومن کفر چاچ کفر کرے نہیں فامتعه ایغ لون خرید کرتا دا اللہ رحمانیت دیخوا اللہ دمر رحیم ذات کفر یمون خاپوری بنا تو ته پته نشته خو فعل مونږ ډېر په مزو کې کنه څومره اعلان باغی دا څه ده تعالی رحمان ذات تعالی رحیم ذات چې مو تعالی رحمانیت نه فائدہ ونه خو بیا خو بد شي نه الله ته توجه قرآن پاک کې الله فرمایي چې کله ته ټینشن وي او کله ته زړه پریشان وي اللہ سے فرمائی کہ تو ٹینشن بھی یا تو ضرورت پریشان بھی نو اللہ تا رجوع کا والا اللہ والا جوڑ شا ٹینشن والے ختم پریشانی والے ختم فرمائی اللہ خبردار دا خبر ورو ضروری خبر اللہ فرمائی بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرمائی
چې زړونو تسلي او اطمینان د الله په یو ده کې دی. یعنی الله فرمایي چې الله ولا جوړ شو د الله سره تعلق جوړ کو کنه ټینشن ولې نه ډیپریشن ولې نه بے سوره ونه وي او چې کوم د الله ولا خل دي علما چې کی ګولې نه خوري ښا چې موږ پرو تاسو کې وته شو ټیک شو ځکه موږ یې ممنه ټینشن ګولې نه خوري ډیپریشن ګولې نه خوري سلام ټول ورځې دین سره تعلق مدرسې لري ورځ مدرسه کې تیرې طالبانو ته دینی سبق خي د چروشي وګړي چې کوونه چې سبوي پړوي کول کی کسی نو هر وخت یې له دین سره رابطه تنخوی څومره یې مولو 5000 7000 8000 چې غټ شو کله دې 15000 چې په دین کې بوډا شوی 15000 چې 4000 چې 5000 او ټول ورځ شپه په دین کې مصروف وي په 4 او 5000 باندې تاسو نه سوال کیږي میاشت کې چې تکړه نه سوري ها کیږي په دا مولانو تنخوګونی خان ته مو ته وایي چې دا مولانو ارتول کړه چې یاره مونږ تنخوګونی کوي چې دا مولانو ارتول کړه چې تنخوګونی کوي روډي بند کړه چې دا مولانو ارتول کړه چې منګیلو ها سیاسي مولان یې کوي خو خلکو پورا ازونه پر مولانو ارتول کړه چې موږ تنخوګونی کوي او منګی شو کړی دی دا څه ټول کړه چې موږ ته خوګونه زیاتې کو کړی دی او 5000 ته خوګونه کې څنګه نه کوي پریشان سره نه دی دا یو وضاحت ته الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب چې الله سره تعلق جوړ شي یو پریشانې نه وي یو ټینشن نه وي یو بے سوره نه وي نو الله فرمایي قرآن پاک حل خي چې کڅوک پریشان وي د الله سره تعلق جوړ کړي چې پریشانی ختم شي. الله تبارک وتعالى فرمایي چې کڅوک دا وی کنه چې څوک مې یو دی نه څوک مې غم نه کوي. الله فرمایي چې کڅوک دا وی کنه چې څوک مې یو دی نه څوک مې غم نه کوي نو فذكروني اذكركم. الله فرمایي چې تم یو دا دوه خلکو ته ضرورت دی. الله فرمایي فذكروني اذكركم تمویو دو زو تویو دو خلقو ته حاجت دی څومره خپل حال خبره حال جمله الله روز الله تبارک وتعالى په قرآن پاک کې چې کوم جو کې اعظم ذکر وغلې په اخر کې الله دی غفور رحیم ز غفور مم رحیم مم خو چې توجه تعالی ته وکړي چې په هر مشکل کې تعالی ته توجه وکړي او په قرآن پاک کې واقعیت له ذکر کوي د مشکلات یونس علیه السلام نه لږه غلطي ته وشوه انجام یارو وته چې سمندر ته پریوتو بیا کبه تیل کو غټ کبه تیل قرآن پاک کې ذکر دی ښا سورۃ یونس کې هم ذکر دی په دروشتمه سپاره کې هم ذکر دی چې څنګه یونس علیه السلام کبه خېټه لاړو نو کبه په خېټه کې ذکر شروع وا ذکر قرآن پاک کې الله ذکر کړه یونس علیه السلام کبه په خېټه کې وی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين په مشکل کې راغی کنه اعلی سره کنټیکټ سیده دا کو مون تعالی دا یو څه ذکر کوي چې مشکلات کې تعالی اعلی سره رابطه کوي الله خو قدیر ذات دی نو یونس علیه السلام کبه په خېټه کې څوی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نشتره کې عبادت یا الله مولک دیوتای کړه وته شریک نه پوت کی د ذکر یې شروع کو فرشتي اعلی نه بختنه کی چې یا الله دا سمندر نه خپل ذکر وروچتي سمندر دې تیارون دا چې شه الله دې دا هم باندې یونس ته کبه په خېټه کې ده کبه ته یو چې خبردار یونس اعظم کی کبه ته یو چې خبردار یونس ټیک ټاک وسته بیا الله فرمایي چې کبه ته موږ سیر ته کوي ورځو دې سیر ته ورځو بیا الله فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون
الله فرمایي چې ذکر یې نه کولای زه نه وایو کړي قیامت ته پر وخت په خټه کې دا موږ ته سبق دی چې هر مشکل ته پیښ شي کنه د الله نه یو غوړ علی حل کوي الله قدرت لري هر څه حل کوي ابراهیم علیه السلام وکړه نمرود دومره اور وی ته ولګول چې د غور ته څوک نږدې کېدای نشول تو یې لږه پرېکړه ابراهیم علیه السلام خو ډېر زبردست او مضبوطه عقیده وه فرشتې تلې ویله اور د برونه د هوا چې حکم کوي چې اور ختم کړي ابراهیم علیه السلام دوی چې ما لویني که نه هغه دوی چې ویني ښه چې الله مې ویني کړی ته مې ضرورت خپل کور کو دومره مضبوطه عقیده فرشتو نه یې مدد نه وکړه چې نه خپل کور کو او چې الله مې ویني الله مسله حل کړي حسبي الله ونعم الوکیل قرآن پاک کې الله ذکر کړي بس الله کفیل یم او پر واخه کار سات دی هر څه کولی شي دا ولسمه کې الله فرمایي قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم الله ورته حکم کو چې یخشه او دومره مې یخېږي چې ابراهیم سړو شي نار باندې یخشه و ابراهیم علیه السلام کور کې د خپل ورېځې تېرې کړې ووري ورته ګلي ګلزار د موت مشکل نه حل کړي اوس هم ما علاج دی چاته څه مشکل وي دا رحمتونو میاشت دي د الله سره رابطې وکړو د الله سره کنټیکټ جوړ کړو د الله سره ډیل وکړو علی حل کوي قرآن پاک کې چې موت ته دا واقعات ذکر کوي دغه مقصد دا دی چې الله موت